علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى. سورة النجم دا مکی سورت دے 53 نمبر دے پر ترتیب دا قرآن کی او 30 نمبر دے 23 نمبر دے پر ترتیب دا نزول کی. دا سورة الاخلاص تبعات نازل شوئے دا دی سورت دا مکی ثالثة الاخرى دی دوڑ میں اس کے دا مناسبت و ربط شو. دی صورت چکا موضوع دا نو آغا صداقت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نبوت تصدیق پدی کرا دا دی صورت چکم امتیازات دی نو آغا کو جو پدی کی دا غرانی کو واقعا دا من گڑتا او داغی رد خمانگ کڑے مو بسورة الحج کی اللہ ارادہ چھ قرآن دا اللہ وحید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا او وسرد جبریل علیہ السلام دا نبی علیہ السلام سے دا ملاقات تذکرہ ہم پدی کرا گلیرہ. سورة النجم اغا سورت دی جبدی کی سجدہ دا او دا سورت چکر نازل شد رسول اللہ پہ یو مجلس کے ناس کو جو دی کی مسلمانان ہمو پدی کی مشرکان ہمو او کلچ نبی علیہ السلام سجدہ لگولا مسلمانان دا رسول اللہ پہ اتباع کیو لگولا او دوی دسکارو کو چی دا رعب دا وجرانی سجدہ لگولا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عربو چکر بنجم ذکر کن مراد بید سوریہ ستوریہ استون یو تشریح دیده سوریہ لوی ستوریہ دیده زمان دے قسمی بسوریہ ستوری بانے. دویم نمبر والنجم دا نجم نمرادو ہر قسم ستوریہ دے جنس ستوریہ جس ستوری کل ڈوبشی والنجم زمان دے قسمی بستوری بانے اذا آوا کل جدا ڈوبشی اذا آوا دیو مانا بلیم شیدارا نازل شو یو مانے دار یو تفسیر دام را بلے جی نجم مراد رسول اللہ علیہ جو النجم زمادی قسمی پا محمد رسول اللہ بنے الہ ہوا کل جدارا کشو دا میران پشوان دا جنت نوابس. مولانا مودودی رحمہ اللہ لکلی بتفیم القرآن کی ہوئی غورا مانا دارا چی نجم نجنس ما زولا ندی گمرا شوی صاحبکم استاسدا صاحبو ما زولا صاحبنا ونوای صاحبکم مطلب دا چې دا پیغمبر استاسدا جنس نه تاسو پیژنئ دا څه گمراه نه دی. وما غوا او نه بل طرف ته مایل شوی دی. زلالت او غوایت په منځ کې څه فرق دی؟ زلالت او غیبت الى دین آخر ادنا ميل. وما ينطق عن الهوى دا خبر نگی رفل خواهشنا دیسے ندہ جسے زنبنی نوا خبری کی. ان هو الا وحی یوحا. ان هو دا هو ذکر چا تراجع بلی کی دعا مراجع ذکر شوی دی یو دا چا دا هو قرآن تراجع ان هو ندہ دا قرآن الا مگر وحی وحی دا یوحا چا دا وحی کی. ان هو ندہ دا قرآن الا وحی مگر دا وحی دا یوحا چا دا دی وحی کی پیغمبر دا دیمانی سے اعتراض پر دیمانا نرازی دا دیر غورا مان راجی ہمانم دا یو بلا مانا بدی ذکر دا چی ہوئی ضمیر دی ممائن تقو کی دنو تم تراجے گا نو مائن تقو دا خبر نکا یعنی ہوا دا پلپائشنا ان ہوا ند دا خبر دا پیغمبر الا وحی مگر دا وحی دا یوحا چا دا دی وحی کی ورسطا وقلا چی ہوئی ضمیر نو تم تراجے گا. وی رسول اللہ خبر سرور قسم ہے جو آغا خبری دی چی دا تبلیغی دین دا پار دی او دا دعوت اللہ دا پار دی او دا قرآن دا بیان دا پار دی یو قسم دا ہے.
تبلیغ دعوت الله او قرآن د بیان دا به یقینا وحی د بدی کې اختلاف نشته. دویم نمبر د الهی کلمت الحق د اقامت دین د باره چې کومې خبرې ګڼلې اقامت دین د باره صحابو نه مشورې اخیستې دي. ملګرو ته ویلي دي ستاسو په دې باره کې څه خیال دی، خپل تجاویز یې ورکړي دي. چېرته رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله باندې وضاحت کړی وي چې دا خبره زما له طرف نه بیا ټیک ده، نور دا د الله له جانبه دي. یو درېیم قسم هغه خبرې دي کوم چې رسول الله د انسان په حیثیت باندې کړي دي، انسان په حیثیت باندې. نو په هغې کې لکه صحابي راغلی ویلي دي که نه انک تداعبنا یا رسول الله قلم کولې نبی علیہ السلام دا څه کوي، دا نر کجور او داسې د ښځه کجور د باري ورسې میلاوونه په دې بیا ډېر امدن کوي. وایي دا کال یې مه کوئ. چې کله هغه کال خلکو تعبیر ونه کړو نو کال له کجوري کامې وشي. وایي زه خطا کېږم، زه خطا کېږم. په دې خبرو کې نبي علیہ السلام انسان په حیثیت چې کومې خبرې پیغمبر کړې په دې کې خطا شوی دی. درېیم الهی کلمت الحق د اقامت دین لپاره د درې قسمه خبرې کړي کې پیغمبرانو نه خطا شوی. دعوت تبلیغ لپاره یو، اقامت دین لپاره مشورې اخیستل دوه، او درېیم نمبر دا چې د نبی علیه الصلاة والسلام د الهی د انسان په حیثیت باندې کومې خبرې کړي دي نو دې کې فرقونه موږ بیان کړل. غوره خبره دار چې دا هو ضمیر موږ قرآن ته راجع کړو نو بیا به دا اختلاف نه جوړېږي. قرآن ټول وحي وحي ده. علمه شدید القوا خودل دې درا قرآن شدید القوا سخت طاقت والا فرشتي. نبی علیہ السلام ترا قرآن سخت طاقت والا فرشتي خودل دې دا جبرئیل له نبی علیہ السلام فرمایي دا اخو بیا ټول زمایر به الله تعالی خدغه تفسیر کمزور دی. صحیح تفسیر دا دی چې د مراد رسول الله دی، د دې مراد جبرئیل دی چې جبرئیل له قرآن ته خودل دی. البته دلته سوال لري چې جبرئیل ته خو د نبی خدا استاد شو، استاد مرتبه اوچته ده، بیا خو د جبرئیل فوقیت پر رسول الله باندې راغلی. جواب دار چې نه فوقیت نه راځي، ځکه چې جبرئیل مثال صرف د واسطه دی چې الله معلم دی، نبی رسول الله متعلم دی. صرف جبرئیل علیہ السلام د الله او د رسول میں علمه خدله او دتا دا قرآن شدید القوا. شدید القوا فاعل علمه دی، راجع دی چاته؟ جبرئیل ته. سخت طاقت والا فرشتي ذو مرة، مره معنا دا ذو حکمت، حکمت والا فرشتہ وا، حکمت والا فرشتہ دا. ذو عقل معنا هم دا عقل مند فرشتہ دا. ذو حسن معنا هم دا خیس والا فرشتہ دا، خیسته فرشتہ دا. فاستوى نو دا برابر شو، برابر شو. ان استاد دا واقع وهو او دا جبريل بالافق الاعلى او چتا غاړه د اسمان باندې وو. وهو دا جبريل بالافق الاعلى او چتا غاړه او چتا کناره د اسمان باندې وو. دا پر نه راتلو اسمان د کنارې نه راځي. دلته الله وی کنه والنجم اذا هوى ستوري غوا کو استاسو د ملګری گمراه شوی نه دی. په دې خبرو کې دا بالکل ټیک دی. قران چې کوي دا ستوري کله راوتی دي کنه د ماخام په دې ټیم کې د سیوی چې دا بیا تیار شي، چې دا کله تیار شي نو په دې کې د ستورو ډېر رڼا نه کوي، په دې کې خلکو ته اساس هم نه ښکاره کېږي. خو کله دا ستوره کله ډوب شي دا غاله د هغې نه به سپینه رڼا شي ساري، په دې سپینه رڼا کې هر څه ښکاره کېږي. مطلب پیغمبر علیه صلات وسلام بالکل په سپینه ورځ کې داسې د هر څه ولیدل لکه ستوري چې ډوب شي ورځ راوخېږي او د هر څه خلکو ته روښاني نبي علیه السلام تر هر څه داسې روښانه شو. ثم دنا بیا دا جبريل را نږدې شو. دا جبريل د ور درتلو ورو ورو کنه وایي د غر په دې خپل کې روان حتی راننوت. انا فرق پوهېږي که نه پوهېږي؟ کانا واحد دی او کانا څه دی؟ کانا كن كنتم كنتما كنتې داسې دی نه كنت كنتما كنتم كنتې كنتما كنتن كنت او كنا. نو فکانا واحد مذکر غائب، کانا تسنیه مذکر غائب. نو فکانا شول دا دواړه قابا قوسین موټي د دولیندو. فکانا شو دا دواړه قابا قوسین موټي د دولیندو. تاسو د لیندې د خوخ د څه وایي خلک رانیسي؟ خوخ ورته وایي. خوخ پېژنئ که نه؟ نه پېژنئ؟ هغې یو خاص نوم هغه ځکه نه شوی دی که نه؟ تاسو مرغۍ نه دي ویشتلي؟
لکه څه ورته وایي هلکه وایي څه ورته وایي د خوب لکۍ ورته نه وایي وایي ورته که نه یو بل نوم یې خطرناک دی خو هغه د ویلو نه دی که نه پښتانه خو هر څه وران وران وایي که نه صحن د سنو پښتو د کور صحن د کور بولې وایي قسمه قسم نمونې دي پښتو کې هر څه غلط دي شی پاستر دی او سترې کوه نه دی وایي پښتو کې باجه ټکي وړاندې سترې کوي نو بهر تقدیر باجه ټکي وړاندې خو دومره دا چې خوش شاشونکی شو شاشونکی پېژنې دا ټکي وړاندې چېرته دا پښتو کې دا ټکي مشهور دي اوس په پښتو کې دا د قاب قوسین اصطلاحات نشته دا د عربي اصطلاح ده عرب داسې دي که نه عرب وایي پلانې سړی د څه ورلنده شو ورلنده مونږ پښتو کې هرګی وایو ورشتی شو دا قسم الفاظ چې راځي نو دا عرب دا دي چې کله شتی خو په تیزه کې دی خیر په دې جنت کې هاتین داسې وایي ټیک شو او یو ځکه دي نبی علیه السلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه چلو رسول الله وی مؤمن د مؤمن د بار سره آبادی ده و یو بل حصہ یو مضبوطی شبک بین اصل ګوتی سی وځای کړی دې ته تشبیه کول صاحب مطلب دا چې پکان بیا تخفیف د پاره قابا کې د الف د تسنیه تخفیفا حذف شوی د پکان قاب قوسین اوس پوه شو لکه دا زګران او خزه په ډول بوختو بیوایو زګران زې په قران کې چې پکان قاب قوسین نو شو د دواړه قاب قوسین دو موټي د دولیندو اوس منای ده شو پکانا شدا دواړه قاب قوسین دو موټي د دولیندو تشبیه د قرب د پاره کله چې معنا کوي کنه چې قابا هو د موټو د ویل کی دوی معنا ده ابو عبیده لیکلی زاد المسیر دا قول ذکر کړی دی وای دا القاب القدر قاب قدر په ویل کیږي د سیوش قاب قوسین په مقدار د دو پټو د دولیندو باندې او ادنا يردین اور نږدې شو نو کنایه ده قرب دا چلے وکړو سره راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په اخذنی فغتنی حتى بلغ من الجهد راغی زی په ټول زور روان کړو حتی خوګه کړل وای سم انتها ته تکلیف راغی نجراجن فأوحى إلى عبده ما أوحى فأوحى إلى عبده وهي وقلا ديب جبريل للعبده دا الله بندتا چاچی شدید القوان مراد الله غسط نبی در طول زمیر اللہ تعالی جنی فأوحى إلى عبده خپل بندتی وحی وقلا هما در تیولو چه غور تفسیر دا جبریل لے فأوحى دی جبریل وحی وقلا إلى عبده شوی نلے ما کذب الفوادو درو بند گنل زڑو ماها غسورا چسترگو بلیدل چستر گسریدل نو زړه تکذیب نه کو بلکې زړه څه کو تصدیق کو ما کذب الفؤاد او تکذیب نه کو زړه د پیغمبر ما را هغه څه چې بلیدل پیغمبر تمارونو آیت تاسو جګړه کوي دی پیغمبر سره علامه په هغه څه کې را چې دلیدل دي چې پیغمبر راغی ولقد رآه یقینا لدل او د نبی علیہ السلام جبرئیل را نزلتن اخرى مرة اخرى یوزل بل نزلتن مرة زجاج معنا کړل یقینا لدل او نبی علیہ السلام جبرئیل را نزلتن اخرى یوزل بل کلا عند سدرة المنتهى منتهى العلوم منتهى مراد منتهى العلوم دخل کو علم دقه زی پرزی دقه زی پر د دنیا علم دی بس لہذا څومره خپل تعبیر لیکنه قرآن حقانیت په لفظ کې سدرۃ المنتهى بیردا او منتهى دا د دې نه بره سده بیا دې نه بره جنت ته دغه څه جنت ته او منتهى مطلب در الیها ينتهي علم كل عالم وما وراءها لا يعلمه الا الله یعنی کدا ساينس دی او ټیکنالوژي دی او علما دي د علم دغه سدرۃ المنتهى ورته بر نزي بر سر د الله علم اخوا سری الله تبارک سدر بیری ته ویلې کی د بیری دا بوټه په کم ځکه ولاړې د دې نه خو یو قول بدارې معروف او صحیح قول دا په مسمان نه برلې جنت په مسمان کې بیا د کزه نه بل جنت شروع کیږي او مسمان په جنت کې راغی بیا
ځکه یو حدیث کې د شپږم اسمان ذکر راغلی په شپږم اسمان کې ده یو کې د اوم ذکر راغلی خو راجح قول دا چې د اوم اسمان نه بره دا سدره ده دا نبي علیه السلام فرمایي چې دراړمه د دې ونه ور دې پاڼې چې وي مثل اذان الفیله د هاتیان د غوږونو غوټو غوټو پاڼې یو غوټو او بل دا دی چې د دې چې کوم میوه وه فاذا نبقها مثل قلال حجر قلال ورته وایي الله اعلم علمه اتم وهو اعلم بالصواب الله ته پته ده چې د دې بیر د ونې څه مقصد دی وایي د بیرې په دې پاڼې د بیرې په دې ونه کې درې پیدې وي یو دا سوری ډېر مزیداري وایي سوری دویمه دا چې میوه ډېره مزیداره ده او درېم نمبر دا چې بوی یې مزیدار دی نو په مؤمن کې هم درې څیزونه دي عقیده ده تصدیق بیا قول اقرار دی او بیا عمل دی تصدیق باللسان تصدیق بالجنان اقرار باللسان عمل بالارکان اذ عندها د دې سره نږدې جنت المأوا دی دوم اسمان نه بره دی جنت دی بیا جنت دوم اسمان نه بره جنت په اسمان کې رانغی او دغه قول راجح دی اذ یغشا سدرة ما یغشا کله چې راخورېدل په دې ویره باندې هغه څه چې راخورېدل په د انوار د الله کله چې الله خبر وکړه په دې باندې سرانګانې راغلي او د سرو زرو دا ملخان به راخورېدل ما زاغ البصر ما عدل البصر نو کوک شوی نظر د پیغمبر و ما طغى او نه تجاوز کړی و ما جاوزا نه کوک شوی و ما طغى ما طغى دې ته ویل کې لکه زه ګورم دلته زما نظر په غلې ځایوانی و ما طغى انه اغوت د خپل مقصود نه ما زاغ البصر د پیغمبر نظر کوک شوی نه و ما طغى او د حد نه غوت او د سمانه وکا لقد راى یقینا ولید دې پیغمبر من آیات ربه الکبرى د پر رب غټي غټي نه څه شي جنت او جهنم او د قسم سزاګانی ولیدلې افرایتم ما تاسو سوچ کړل الله تعالی بد باندې لات بد چې او د وګوره شي جوړولې د غنم لات او دا نه یو لاغسته د الله نه د الله د لفظ نه لات جوړ کړل او د بنو ثقيف کله چې مړ شو نو دا په خبر باندې د قشن شي جوړ کو او عبادت وکړو افرایتم ما تاسو کړل الله تعالی بد باندې والعزى او عزى بد باندې عزى څه شي عزى چې عزى د بنو غطفان بوتو او دا ونه و د عبادت بنو غطفان کو او دا یو پیری و اسم الجنیه دخلت فی شجره د پیری و د پیونه کې ننوته و او کله چې خالد ابن ولید د فتح مکه نه پس راغی او دا ونه و خبر شول بدی کې پیری ناس ده پیری پکې ناس ده او داخل راځي د عبادت کې نو خالد ابن ولید راغی او په دې باندې گزار وکړو دی او هلا او د بنو ثقيف چې د دې عبادت دیم کړی دی او کله چې خالد ابن ولید راغی او دای کله و هلا نو لدې نه سي دوړه شانې وخته له دوړه دقه او ول بدی کې یو خزه تر وته له خزه او دا سی وختې د سی خواره ور وختې و بزانې د خور چلی و تختې ده خالد ابن ولید منډه کړل او گزار وکړو اوس کروڑه شولا نو دا هغه بوت ته د پیره وصل دي پیریان هم انسانان بلاره کوي عزا د عزا نه د پیریان عبادت کوي د لات سره دي انسان دی عزا چې د پیره وي په دې ونه کې دا اوسېدل د بازي د تاسو اندازې بازونه کې یې پیریان کې یا نه خوشته دي یو سید احمد خان کوی چې دا د غرونو داخله دي کنه موږ د دیر داخله چورون د مورې پیریانو دي صاحب یې کوهستان مطلب کوم چې په غره کې اوسېږي د ملکن ډیوژن د ټول خلک موږ ټول پاکستانیان یو نه په غرونو کې اوسېږي نو موږ پیریان باندې نور د غرونو خلک تکړه خلک ایماندار په ایمان باندې وایي خلک خدا تحقیق دار نو د پیری عبادتونو د خلکو کول ومنات او دای د عزیز نه لفظ غسته دی بل څه ومنات منات او نو حج دې دې دا وته نو چک کار بنو خزاعه عبادت دبل یو بوت
لات منات عزا دي وجود نمونه ویلي الله وی د دې څه حقیقت دی وی خو پیدا نشته افرایتم ایت سوچ کړی الله ته حقیقت دلات باندې و معنا ول عزا او په حقیقت د عزا باندې و منات او په حقیقت د منات باندې الثالثه چې دریم دی الاخرى مرتبه کې ورسته دی الاخرى معنا مرتبه کې څه ورسته دی الاخرى مرتبه کې ورسته دی ومنات الثالثه الاخرى او منات چې دریم دی الاخرى چې ورسته په مرتبه کې دا اخرى چې دی بل سمو چې الاخرى بل ځکه اخرى دا په دوه کې راځي دا 1 او 2 لکه اوله او اخرى دلته اخرى نه مراد دلته کې دی صرف د دې عزا سره برابر کړی دی سجه ولا برابر کړی دا نور دې مطلب دا چې د دې مرتبه ورسته منات مرتبه ورسته الکم ذکر او استاذ پر دی الکانی وله الانثى او الله دې جنکی تل کدا اذن کدا وقت کې قسمت تقسیم دی زویزا نقصان تقسیم دی ضیزا جائرہ ضیزا دا دویزا اصل کې ضیزا ده ضیزا فعلا وزن ده نو پاروي کې فعلا وزن نشته کشته کې فعلا وزن به نشته پاروي کې فعلا وزن ده دا ده ضیزا لکه هی دا چې کوم راغلی ده نه ضیزا ده اصل کې شو بیا د یاد مناسبت د وجه نه قبل د کسره ملاوي شو نو ضیزا ته جوړ شوی ده مولانا محترم بدیزه کی معنی نکلا تلک اذن قسمت دیزا یہ تو کلی داندلی ہے کلی داندلی ہے عجیب ان الفاظ استعمال کری کلی داندلی مولانا محترم دیزا نقصانی انہی نیدہ اللہ مگر اسمان نمون دی سمیدموها تاسو خود دی ورلاندل تاسو آباکم ساسو پلارانو منزل اللہ بها اللہ ند نزل کری پدی بنی اللہ ند نزل کری پدی بنی من سلطان سدلیل انی یتبعون دی تابیداری نکوی الا زلنا مگر دگوان فما تهوى الانفس دا اغی چه وما او دا تهوى چه غاڑی الانفس دا انسانان جرنو وما هغا یتبعون دی نکی تابیداری الا زلنا مگر دگوان وما دا رسو تهوى الانفس چه غاڑی جرنا جرد سوال طرفنا الوضا ہدایتو دلتا نزیر آتا کہ ما تفتی جزیر اسکیر اللہ رہے کرنا ام للانسان ما تمنا ام للانسان عشته د انسان د پاره ما غسو تمنا چې د یوغاړي انسان چې څو غواړي دا ملابي کې کله بدلات بعد کې د منات کړه د عزا ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي سفنه د څنګه چې انسان زوړي ملابي کې کیسه په طرف باندې زی چې هغه طرف ته نتل غواړي کوم طرف ته جدل غواړي هغه د هوا نه پریږدي تجري الرياح بما لا تشتهي سفنه هوا په طرف باندې چې کیشته نه غواړي دا غزه دې چې دروغ دي فلله الاخره دلله د پاره آخرت هم دی او الاولى دنیا هم دلله وکم من ملک نو ډیر فرشتي په سماوات په اسمانونو کې لا تغني شفاعتهم نشور کوله فائدہ سفارش دا وی شی ان هیڅ قسم یا شی هیڅ چاته لا تغني فائدہ نشره سوال شفاعتهم دا وی سفارش شی ان هیڅ چاته الا مگر من بعد رسو ان اذن الله جل اجازت وکي لمن هغه چاته شاو جو غړ ورته الله فقير عزيز ويرضى ان الذين بشكا كسان لا يؤمنون بالاخره چې مان وروړي په آخرت باندې لا يسمون الملائکه دي منور کی فرشتو لرا تسمیت الانسان نمونه د جنکو نمونه الاسماء الانثى تسمیت الانثى لکدیو د جنکی وته وما لهم نشتر دي لپاره به پدی من علم سدلیل يتبعون الا الظن دوی تابعداري نکي مگر د ګمان تابعداري کوي وان الظن بشك ګمان لا يغني من الحق شيئا لا يغني فائدہ نشي ورکوله من الحق د حق ثابت ورکه شي هیڅ قسم فائدہ وان الظن بشك ګمان لا يغني فائدہ نشي ورکوله من الحق د حق ثابت بني عقیده نه ثابتي فارزونه اعراض وکام من دا غچانا اوس په دې کې تسلی د نبی عليه الصلاه والسلام تاخير وکړي او زواجر دي او تخاویب دي او بشارات دي فارز نو کما خوړه وامن دا غچانا تولا چې دوا وخت بل طرف ته عن ذکرنا زم د ذکر نه بل طرف ته لاړو ولم يريد الا الحیات الدنيا اراده ونکړه مگر د دنیوي ژوند اراده وکړه
ذلك مبلغهم دا دي اخره مقصد من العلم دا علمنا دا علم اخره مقصد سر الدنيا. رسول الله بدعا کول کنه اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا، الله دنیا زم مقصود مگر زوا ولا مبلغ علمنا، زمون د علم مبلغ مگر زوا چې موږ علم د دنیا د پاره. ان ربک بشک استار هو اعلم مبلغ اخره مقصد دا دنیا، ذلك مبلغهم دا دنیا اخره مقصد د دې من العلم دا علم. ان ربک بشک ربستا هو اعلم د الله پیجنی بمن چاله رد ول عن سبیله چوړ د الله دلارنا، وهو اعلم د الله پیجنی بمن چاله اهتدا چې د سمل روان دي. ولله د الله د پاره دی ما سو په سماوات چې پاسمانونو کې دی او ما هغه سو په ارض چې بزمکه کې دی. ليجزي الذين اساءوا دې لپاره چې بدلور کې هغه کسان لا چې هغه شرک کړل بما عملوا دا غیر اعمال او وجبان. ويجزي الذين ليجزي الذين اساءوا السوء دې معنا وکړه بما عملوا چې بدلور کې هغه کسان لا چې هغه ګناه کړل السوء بد جهنم. ويجزي الذين او بدلور کې هغه کسان لرا احسنو چې نیک اعمال کړی دي بالحسنى. ان بالحسنى بالحسنى معنا سره یا خو بالحسنى معنا بالاعمال الحسنه پس رب دغه اعمال واهي سبدلا جنت یا حسنى معنا لا خيسته بدلا. ويجزي الذين او بدلا ورکیا کسان احسنو چې نیک اعمال کړی دي الحسنى بالحسنى خيسته بدلا. ليجزي الذين دا هغه کسان دي نه کان یجتنبون کبائر الاثم چې ځان ساتي د غټو ګناهونو نه ځان ساتي والفواحش د بهایونو ځان ساتي الا اللمم مگر د صغائر نه ځان نشي ساتله الا لمم څه کوي؟ لمم ورکوټو ګناهونو ته وي. نبی له سلام وویل کنه ان تغفر اللهم تغفر جمع، ان تغفر اللهم تغفر جمع. الله چې گناهونه ته بخیر نو ټول گناهونه بخیر، مطلب ټول گناهونه له معاف کا. او اي عبد لك لا الما واي عبد لك لا الما ساکم بنده لمم نه کړي او ټوټي ګناه به نه کړي واړو کیږي تو لمم واړو گناهونه صغائر ته ویني کیږي دا نه ځان نشي ساتلې. ان ربک بشکستار واسع المغفرة فراخ بخنه والا ده چې پراخه بخنی والا دی نو بیا تاسو د ګناهونو کثرت نه منو مې کېږي. وعلم یکم د الله پیژنې تاسو الله عالم دې پتا سبحانه اذ انشاکم کله چې الله پیدا کولې تاسو من الارض رزمکینا و اذ انتم اجنه نو کله چې تاسو پټ وې د میندو په غېږو کې فی بطون امهاتکم په غېږو د موریانو په لو کې اجنه جمع د جنین د پټ وې اجن منا پیریانو نه کې تاسو پیریان وې کله چې تاسو پټ وې جیمونون چې بکم ماده کې راشي د استتار معنا به برتای. فلا تزكوا انفسكم مپاکوي خپل ځانونه د ځان صفت په خپل لمت کوي د ځان صفت چې څوک کوي په خپل غړ بے غیرت انسان دي چې نه سی ما د سی وکړو ما د سی ویلو ما پرې دوي هم ویل وړي مم د سی وکړو وړي نه کنه بس ما زمان دا خیال ته خبرو کې او زمان دا خیال نو څه خیال تا ولې نه وای استاخر تا ولې نه وای زموږ ملګری نه غو چې کنه ما تر مس تاسو کو ټلیفون یره جنا مسله څنګه ما ورته ویل مسله د سیدا ویل ما د سی ویل وتا ما مو د سی ویل ډیر وخت شو چې ما خدای پاک ما ورځي مطالعه کړو د خبره سی ورکه پکه مسله مې راستلې و اتفاق باندې چې ټلیفون دغه باره کې کوی او ورنه ستې باره کې څه ویل ما د سی ول وای ما د قصود مې زبور با مې څنګه لکه زه چې خبره کوم دې زمان د سوچونه زمان ته پوسټ لیکي بیا یو ورځ بیا ټلیفون کو یاره ول چاته پوسټ کړل دې ورته سیمنټ او د سی ویل یا ولته وای ته د سی جواب ورکړې زه دغه مطابق دې ته د ټیک جواب ورکړ غلط نو غلې شو بیا نو دا خو خبره ده چې کله د مسله نه معلومه ده او چا ته ووسو او داغه نفس عبد الله داغه نفس چې دا جواب درکو بس ولای څه خو یاره بس خد دلیل درکو ما ته پته نه ته ته یو جمعه ته جواب ورکړ نو یو شاګرد د زماش کړی څو خیال هغه چې کله زمان ته ووسو کې شیخ دا مسله بس ما هم دې کتلې وکړو وې دا کتلې غوړنه تا ته ګورو چې کته شرمان ولې ته ووس کې بیا دا ادب په ځان کې پیدا کیږي بلکې زبر دا وې ما چې کتا سو ته یو مسله معلوم وګوري مو چې ما ته معلوم و ځان غلې کوي استاد ته پوسو ملګری نه غوډه جواب درکو
بس یا جزاک الله به زبردست په دې به هم خوشحاله شي چې هغه تقوادار دی الله تقوادار په خپله باندې پېژني او څوک په خپله وایي زه داسې یم نو هغه اړو داسې یي نو هغه اړو داسې بیا یي وأعلم بمن اتقى الله تقوادار پېژني څوک تقوادار دی افرأیت الذي تولى دا آیتونه دا مختلف ځایونو کې دا قسم آیتونه راغلي دي په هر ځای کې وایي ځنګل وایي د زمرو نه خالي کېږي هر فرعون را موسی وایي د هر فرعون دپاره یو موسی وي هر فرعون دپاره ځای یو موسی لکل فرعون موسی د هر پیغمبر په مقابله کې یو فرعون و او د هر ظالم په مقابله کې یو موسی و د رسول الله په زمانه کې ولید بن مغیره او عاص بن وائل د دوه بدمعشان پر ځکه دا نیغ کېدل ولید بن مغیره عاص بن وائل د ولید بن مغیره په باره کې راځي چې د یو وخت کې ایمان راوړی ویسته زه مسلمان شوم بیا یې واپس بل طرف ته وتښتېدو بیا بل طرف ته وتښتېدو نو ولید بن مغیره داسې و چې د یو ورځې ایمان راوړی و څه لږې چنده منده یې ورکړی و خو ماښام ماښام بېرته مرتد شو د باره کې یو دا روایت دی دا آیتونه خاص د ولید او د عاص باره کې راغلي دویمه دا ده چې دا د هر هغه چا باره کې چې هغه توبه ډک چې ورته نه توبه ډک سهار توبه ماښام بیا ورانې سهار توبه ماښام بیا ورانې دغې خلکو باره کې یا نن مطلب څه پیسې نشته الله په دین کې ورکړي سبا پرې خفه بیا الله ویا فرایت یې لیدلی دی الذي هغه بدمعاش ته والله چې مخ یې واړو واعطى قليلا لګي پیسې د الله په دین کې ورکړل او اقدا بیا منع شو لګ حق ادا کو بیا واپس منع شو اقدا بیا منع شو اقدا امسکا عند غید سرا علم الغیب د غیب علم دی په هو یارانو دا اینی دا غیب پرانا کې او هو یاران دا اینی دا غیب پرانا کې دا غیب پرانا کې لیدل کې ام لم ينبأ یا نه خبر شي بما فقسمني في صحف موسی چې د موسی عليه السلام په صحیفو کې سو و ابراهیم او د ابراهیم علیه السلام په صحیفو کې الذي ابراهیم وفا چې هغه وفادارو اسنګه د دې څه مضمون بما هغه مضمون په صحف موسی او ابراهیم د موسی او د ابراهیم په صحیفو کې جو هغه دا چې کله څوک د حق مقابله کې الله تباکي بربادي دا نه کتلې دو الله تزرو پاږي کسی دی الله تزرو وازره وزر اخرى مضمون سره چې الله تزرو وازره پس حب د موسی په سر د ابراهیم کې داو الله تزرو چې په شا باندې شوړې وازره یو پیټ یوړون کې الله تزرو چې پیټ باندې شوړې یو نفس وازره نفس وازره الله تزرو نفس وازره پیټ باندې شوړې پیټ یوړون کې وزر اخرى وزر نفس اخرى پیټ د بل انسان یو انسان د بل چا پیټ نه شوړې نو ولید بن مغیره څنګه خلکو ته وایي چې ما خپل دین پرې خو دو تم پرې دا ونه چا ورته چې قیامت کې بس کول پیټ ولې زه شاکم راځه بلنا نشوړې وانا دا خبرم پکې والیس للانسان چې نشره د انسان د بار الا مگر ما هغه سبوي سا چې د نه دغه کړي وي الله لیس للانسان چې نشته د انسان د بار الا مگر ما سا هغه چې د دغه نه کړي د دې معنی دا ده لیس للانسان الا ما سعى د انسان د بار باندې مگر هغه چې د نیت کړي چې د څه نیت دیو کو انما الاعمال بالنیات د عمل د ودا نه باندې دې تفسیر دام دی لیس للانسان الا ما سعى ای په تور مثال لسی کار دی لکه پلار دی پلار دا د لپاره بچي صدقه جاریه ده چې عالم دی عالم او دی عالم د علم د پلار د لپاره صدقه جاریه ده خدا کله کدی پلار دا نیت کړی وي چې زما د بچي عالم شي او د دین خدمت کوي لکه زمون بابا د الله غریب رحمت کې الله دی وکي دا شو او ماته په مخ ویلې دي کویل بچي پلاني د ورغټه مدرسې جوړ کړل پلاني غټه مدرسې جوړ کړل کله به زه کور ترالم کې مناستم نو سیمناسو زبر ما مختلف مدرسو کې درسونه کول پلانو په شو مدرسې جوړ کړل پلانو اوس چې کله زه زمونږ د سیاسي پروګرام یا د چت متین ما ته د بابا خبر راځي جز بندې دا به دې و چې زمونږ په دې کشرانو کې الله د چا په لاس باندې داسې تکاو نو وزګور اوس چې زه سنې کوم کوم نو زما یقین دی بده کې به زما بابا ته زما والدین ته ثواب راځي و دا نه د ټیکو دی نه اوس یو طرف ته پلان دی بچی ته و چې ستا علم نه دی پکار زه سو دې مزدوري لګا د دې بچی نه الله دې غټ عالم جوړ کړي پلان ته هیڅ ثواب نه رسیږي د نیت نه راکړي چې نیت دې نه کړي څه ثواب ته رسیږي لیس الانسان الا ما سعى دا سه پلان د دې زوی ما ته قسم معلومه نه نومونه نه چې هغه زوی مدرسې له تل انتهایی قابل له
او پلار ورته ویل راځه تا به زه مدرسې نه یم مدرسې نه یم زه د مدرسې نه راایستلی دی حافظ قرآن نه راایستلی دی اوس هغه بچی د پلار دشمن دی په تندر ابن ولي په تندر داسې شته دی لهذا ليس للانسان الا ما سعى تا د یو شي نیت کړی دی نو تا ته پیدا رسېږي یو مطلب یې دا دی دویم نمبر معنی دا دی ليس للانسان الا ما سعى ليس للانسان الا ما عمل بما عمل سمن ليس للانسان الا ما عمل انسان تبا جزاء نه ملويږي مگر د خپل عمل وليس للانسان نبي انسان د پر الا مگر ما هغه بدلا سعى چې کوم عمل د کړی دی مطلب دا د خپل عمل پیدا وته ملويږي د بل چې عمل پیدا وته نه ملويږي دې ځکه بیا یو مسله د ایصال ثواب ده ایصال ثواب مطلب دا دی چې یو سړی مړ دی او داغه د پاره دعاګانې ولا غواړي قراتونه ورلکه نفلونه ورلکه طوافونه ورلکه نو دته پیدا ملوي کنه ملوي دې ته مسأله تو ایصال ثواب وایي دې باره کې اختلاف د امام شافعي او د امام احمد مذهب دا دی کہ صرف اور صرف دتا مالی عبادت رسیږي یعنی کته بل پلار پسې په مور پسې په مړی پسې خیرات کې صدقې کې دا رسیږي دیم نمبر هغه عمل چې باقي کې مالی بدني شریک دی لکه حج عمره حج عمره کې مال بدن دواړه دي نه حج عمره ثابت ده حج عمره ثابت ده چې خپل مور او پلار له مړو له حج کې عمره کوي یا ور مطلب قرباني ولا کوي صدقې ولا ور کوي دا رسیږي د امام شافعي امام احمد وایي هم بدني عبادت کې دغه نه رسیږي لکه ته مطلب تلاوت ولا وکي تلاوت نه رسیږي په خبره باندې نفلونه ولا کې نفل روزي ولې سي دا نه رسیږي دا د امامانو مذهب دی امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې نه مالی عبادت هم رسیږي او بدني هم رسیږي لکه دا دعا بدني عبادت دی کمالي بدني عبادت دی خو رسیږي ولا کنه نو څه شی د څه مانع دی چې دا غي نه د مرلويږي چې بدني عبادت ته نه رسیږي مالی رسیږي بدني رسیږي او صحیح خبر ده چې مالی بدني دواړه رسیږي نو بیا د ما صعب معنا څه شي بیا د دې مطلب دا چې ليس الانسان الا ما سعى دې کې نیت پکار دی نو چې نیت د بلاوي چې زروست زما د بچي ما د پر بدني عبادتونه کوي مالی عبادتونه کوي د شوق د بیا رسیږي چې نیت شوق نه جوړ نه رسیږي وان سعيه او درې مضمون دا دی چې بشک عمل د انسان سو په یورا حاضر چې دا قبول شي سو په زر یورا دې ته وو کتل شي د رحمت په نظر باندې یعنی قبول وشي سو په یورا سو په یقبل ثم يجزاه بیا بدت بدل ورکړي شي الجزاء الاوفى پر بدلا وان الى ربك المنتهى بشک ستاره تاخيري ورتللي اخري وقت الله تعالی چې زي ابازو لبعزي وي وهو انه د الله تعالی هو ازهک دا خندولم کوي او کا جوړولم کوي چوات دي د خان دیوا درز مور بني مړ شو بدي جوړي بچي بده پیدا شي خان دیوا خیراتونه وکي درز برز بمړ شي د لوي راوړي په تابوت کې نو بدي جوړي دغه دنیا کله خان دي کله بجاړي وې دسي وته چې پیدا شوي تا جړل خلکو خندل د سیمړ شاتي چې تا خان دی خلک جاړي د دې ژوند ته کله پیدا شوي تا خندل خو جوړګانی کولې عمر د شیشه چې تخان دی خلک جاړي دغه ژوند دی وانه د الله تعالی هو اماتا دمن کولم کوي واحیا ژوند کولم کوي وانه یقین دی الله تعالی خلق الزوجین پیدا کړی دي دو جوړي ذکر مذکر او انثى مؤنث من نطفه نطفه اذا تمنا کله چې اچول کېږي د خزي پر رحم کې اذا تمنا وان عليك النشأة الاخرى بشکاله بدی الله باندې النشأة الاخرى پدیم ځل پیدا کولم دی الله بیا مر پیدا کی وان بشک الله تعالی هو اغنا دا مالدار کولم کوي او اغنا غریب کولم الله کوي اغنا مالداری الله ور کوي واقنا فقر الله راولي اغنا خو یا د فقر په معنا او دا حمزه رسول الماخذ د پر چوالی نو مطلب سره سم مالدار کوي کرپتی کوي بیا باز خلک کرپتی وانه د الله تعالی هو رب الشعراء دا رب الشعراء ستوري دی رب الشعراء شعراء یو ستوری دی او د بن خزاعه په جاهلیت کې د عبادت هم کو او رب الشعراء
او دا شعرا چې دی نو دا د دې په باره کې د دې مشرکانو سوچ هم دا چې دا د نور نه غټ ستوری دی وي او د دې شعرا ستوری عبادت شوی دی په دې وجه باندې الله رب العالمین چې هغه د شعرا ستوری رب الله تعالی دی وانه هو رب الشعرا او دا الله تعالی رب د شعرا هم دی وانه اهلك عادا الاولى وانه دي الله تعالی اهلك دي عادا الاولى رم بعاديان دي عاد ارم وي عاد ارم عاد اولى عاد ارم وي ارم ذات العماد او اولى وتذكر در سموديان مخکيو یا اول هلاك شوی وثمود الله هلاك دي سموديان فما ابقى استه پرنا خودل اسم پرنا خودل وقوم نوح نوح عليه السلام قوم الله هلاك من قبل مكه انهم يقينا ديو كانوا هم الزمادي دير ظالمان واطغار سرکشو والمؤتفكه او الله هلاك کړی دي هغه پاستر شوی کلی احوا والمؤتفكه او هغه پاستر شوی کلی احوا الله کتره گزار کړل احوا معنا کتر دبر نه کتره گزار کړل یعنی الله ورچت والمؤتفكه پاستر شوی کلی رفع الى السماء ثم احوى الى الارض او الاسمان توجد کل بلندر گزار کل فغشاها نخوارشو وفغشاها ورخواری کل پدغی کلوبانی ما غشا اغچور خورولی پی کانی تو روشتل فغشاها رخوارشو فغشاها نالله رخوار کل پدغی کلوبانی ما کانی غشا چلا کرا خورول پکانی مشتل فبی ای آلاء ربکما نو کم یو نعمت د نعمتونو در خپل ته تمارا تباغي شک کې هاذا نذیر دا پیغمبر نذیر دی من النذر الاولى ته په خوانوي روان ګنا ازفت الازفار نزدې شو قیامت ازفت را نزدې شو ازفار نزدې کېدون کې شی قیامت را نزدې شو لیس لها نشته د قیامت د پاره من دون الله الله نه سوا کاشفا لیس لها نشتر دی قیامت دپارا من دون اللہ سوا دلہ نکاشفت نفس کاشفا انسان کارکا ان کے دلہ بغیر پر سب نشر آوستے کاشفا ما نفس کاشفا انسان کارکا ان کے ومن حال الحدیث تاجبون آیت دی خبر نتاسو تاجب کوئی ومن حال الحدیث آیت دی خبرنا مراد قرآن تاجبون تاسو تاجب کوئی چدا دا اللہ کلام ندے وتضحكون ولا تبكون خاندې او جاړینا خندا کوي او جوړانه کوي خپل حال لجړانه درځي وانتم سامدون سامدون یمانه د انتم غافلون تاسو غافلی او دویم وانتم سامدون تاسو سندري وای یمانه دامه وانتم سامدون تاسو سندري وای فسجدوا لله واعبدوا سجده ولګوي الله ته عبادت الله تعالی وکړي جی الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر سورة القمر مکی سورت دے 54 قرآن کے دے سرور پنزوستم ودرشتم دے 37 پر ترتیب دا نزول کے تاریخ نباد نازل لے ربط آسان دے بطیر سورت کے پا آیت نمبر 57 کی ویلوشو عزیبت العازی پا قیامت را نزدیشو او دلتا پا اول نمبر آیت کوئی اقتربت الساعت و قیامت را نزدیشو دوان و ربط دے پا قرب القیامت کے لہذا موضوع دا سورت چکمدان نو آغا ہم دے اقتراب الساعہ او تخویف اخروی ورته ویل شي او بل الذي موجوده معجزه انشقاق القمر انشقاق القمر ده رسول الله په معجزاتو کې معجزه دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د معجزې مطالبه بار بار کېدله عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې الله ول معجزه ورکړه د حدیث بخاری کې مسلم کې ترمذی کې بیهقی کې سلور کتابونه د حضرت انس د حضرت ابن عباس د ابن مسعود او د جبیر بن مطعم ابن مسعود ابن عباس
انس جبیر بن مطعم د سلورو راویانو پر روایت باندې دا نقل شوی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دیتا سپوږمۍ اخذلا چې دا دوه ټوټې شي و ان شق القمر على عهد رسول الله فرقتين د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دا سپوږمۍ دوه ټوټې شو او ولدا یو ټوټه په جبل بی قبیس باندې حرم ته نږدې چې کوم غر دی په دې باندې پرې وته او بل ته لاندې را پرې وته دا رسول الله معجزه وا او دی ول دا باندې ویل ابن ابي كبشه د نبی علیہ السلام د طائف د طرف نه پرځي نکول کېو دا ابو کبشه زیره باندې جادو وایي وې دی بیا ویل چې لږ به د بهر خلکو د پوس کو چې بار دانه خچالي دل لګره سوپار د بار څو کاش چې د بهر نه خلک رال اغوی نه د پوسو کو چې د سپوږمۍ تاسو لیدلې وې چې او لیدلې و تاریخي فرشتہ په نوم تاریخي فرشتہ ما سره یو جلد هغه پروګرام دی بابا او چې تاسو د ما کتل هندستان تاریخ دی بلی د هندستان یو کس دی مہاراجا مالیبار نوم یې دا مہاراجا مالیبار هغه وزره دی واقع چې شدید گواهی ما چې د شپې راوتلم سپوږمۍ دوی سیوا دا په خپل تاریخ کې دا خبره غلي کړه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه بسم الله الرحمن الرحیم اقتربت الساعه ډېر نږدې شو قیامت وانشق القمر سپوږمۍ دوه ټوټې شولا او چر دې معنا لیکل ماضی په معنی مضارع ينشق القمر سپوږمۍ دوی سیشي کله قیامت ته نږدې وَإِن يَرَوْا كَذِبِنِي آيَةً يُنَخَا يُرِزُوا مَحْبَتِ وَعَلَيْ بَلْ تَرَبْتَا وَيَقُولُ دِي وَوِي سِحْرٌ دا جادو دے مستمر فوق جادو دے وَكَذَّبُوا دي تکذیب کی وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ دي تابعداری کی خپل خواہشاتو تابعداری کی وَاتَّبَعُوا دي تابعداری کی أَهْوَاءَهُمْ د خپل خواہشاتو وَكُلُّ أَمْرٍ هر یو کار مستقر په یو وخت باندې کیدون کې دی په یو خاص وخت باندې کل امر هر کار خیر دی که شر دی مستقر په یو وخت باندې کیدون کې دی ولقد جاءه من الانباء من راغلی وی یقینا ولقد یقینا انباءهم راغلی دویتا من الانباء خبرنا ما فيه چې پدې کې مزدجر مصدر میمی دی فيه ازدجار عن الكفر د کفر نه کې منوا پورا زور نه کې من دا وکا فيه مزدجر بدی کې پورا زور نه وا حکمت بالغه دا قران د حکمت خبرې دي حکمت دا قران د حکمت خبرې دي بالغه انتها درسدونکې په ساتو بلاغت پما توغنه نو پیدا ورنکړل دي خلق لا ان نذر دي پیغمبرانو یا نذر امور منذرا فتولى عنهم مخوار پیغمبر د دوینا یوم پاورز باندې دعو داعی چې आवाज وو کی आवाज کوونکې لاش راولی خلق او ربلن کې لاش یو شي د نخور ناشنا مطلب د خلق ناشنا غني محتوعين خش عن ابصارهم كتب وی د دې سترګې ډېرې روزنا یخرجون روزو من الاجداث د قبرنا کانم وی کې دي جرادن لخاندي منتشر خاروارو محتوعين منډي وې لدای پدای پسې محتوعين مسرعين يقول الكافرون كافران بوي هذا يوم عسر دا سخت ورځ دا كذبت قبلهم تخيب دنیا ویوس تکذیب کړو مخکې دینا قوم نوح قوم نوح عليه السلام اولنې مثال وكذبوا دي تکذیب او عبدنا زمون د بندا وقالوا المجنون نانو السلام لیونه دی وزدو جرا او خو زور له شو دا نوح عليه السلام یا خي بدر دی وته ویلې شولې فدعا ربه دعواز وقر رب تعالى اني مغلوب رب مغلوب يما فانتصر زما مدد وکا ما بدل والا ففتحنا ابواب السماء مغرا کلا کړه دروازې د اسمان بماین په وبانه منهمرین پر بيدون کې وانه منهمر منسب انسبابا شديدا وفجرنا مغرا وستلې الارض دزمکنا عيونا چنه فلتقل الماء وملا وشر الاسمان دزمکنا على امر لامر ليوكار دبار على امر فيوكار باندې نوکار دبار قد قدرت راغي قد قدرت چغه مقرر شی او الله طرفنا قد قدرت ور فلتقل الماء وملا وشر على امر فيوكار باندې ليوكار دبار قد قدرت چغه کار مقرر شی او الله جانب چدا هلاکی ودا نوح عليه السلام سن بچو وهم الله منغ سور قدن علیہ السلام په کشته باندې علی ذات الواح علی سفینه ذات الواح د سې کشته وا چې تختو ولا او د سر به خون والا وا د سر
تجری روان او باعیننا زمن بنګرانه کې جزاء دا بدلا ولمن دا چا د پاره کانو کو پر چې دا نه شکر شوی وا دا چا د پاره بدلا غستلو دا نه شکر شوی وا نوح علیہ السلام د پاره وتا ولقد ترکناها یقینا پر خدا دا کې سي آیت نیو عبرت نخا په هر می مدکر ایسوکته نصیحت قبل انکه وکيف كان څنګه عذاب عذاب ما نذر او زمایر ونی ولقد يسرنا القرآن یقینا من قرآن آسان کړی دی د څه دپاره لذکر نصیحت اخیستو دپاره که څوک د نصیحت اخلي په هل من مدکر سوچته نصیحت قبلونکې اصل کې دی متذکر یو معنا ده بیا د متذکر نه مدکر جوړ شوی دی دال تا په دال بدل شو تا افتعالت او دال په دال کې مدغم شو مون قرآن د ذکر دپاره آسان کړی دی ها د ذکر دپاره د نصیحت دپاره داسې ګران دی ترجمه هم ګرانه ده تفسیر هم ګران دی ادول هم ګران دی او یا معنا یسرنا القرآن من فراهم کړی دی فراهم دی هر ځای کې فراهم دی کذبت عاد وکیف کان عذابی ونذر دویم مثال تکذیب کړو عادیانو په کیف کان عذابی څنګه و زما عذاب ونذر زما رول ان ارسلنا علیهم من علیکلو بدیوانی ریحن هوا سرسرن تیزا شدیدت الصوت یا یخا سرسر مانا شدیدت البرد یخ هوا پیو من احسن پاورز سپیرکی پیو من احسن اصل که یوم النحسن دے اضافت موصوف صفت تا پیو من احسن پاورز سپیرکی مستمرن چاگه همیشه روانوا همیشه یا مستمر مانا داغی آغاز سپیرتوب همیشه او مستمر دا معنام دا چې دا غي اثر باقی دی مستمر چې دا همیشه دا همیشه مطلب دا اثر باقی دی تنزع الناس خلق رایستل د کورونو نه او د سیو د سهن به نیو اوچت کو بار به واچو د سی غټ غټو کان نم وی کی دی اعجاز نخل تنی وی د جرمون قاعر د بیت نه رایستل شوی منقعر معنی ساقط الارض تشبیه د طول د وجنه ده فكيف كان عذاب څنګه زما عذاب نذر زما يرول ولقد يسرنا القرآن یقینا من قرآن آسان کړی دی ذکر د پاره د نصیحت فهل من مدکر سوچته نصیحت قبلون کې کذبت ثمود بالنذر تکذیب کړو سمودیان بالنذر د درې مواقع بالنذر د پیغمبرانو یا د يرولو کذبت تکذیب کړو سمودیان بالنذر جمع د نذیر د پیغمبرانو يرونکو وقالوا ويل يرتا بشرا منا واحدا نتبعه بشرا منصوب ده او د عامل روز تشتري بشر تفسیر باندې نتبعه ابشرا اي انسان منا فمن کې واحدا یو په دې سیال کې جو ده نتبعه من اتباع کړو انتبعه بشرا منا واحدا انهم بينن بداو کې کدا ټول جماعت پرې خودو او د یو کومنلا لفی دلال من په گمراهتو کې وسعر او په لیونتو کې ویو سعر جنون ته وایي او سعر مطلب دا چې موږ هوس وزويستا سعر پور کې ویو پور کې مطلب یا موږ ختم شو په عذاب کې او القي الذکر وایا غلی د وحی علیه بدبانه من بیننا زمن هم موجودګی کې موږ یو د توحید ملاو شو بل هو کذاب وکذاب بلکې دا دروغ جن دی اشر او دا متکبر دی سیالمون زددی او کوشي غدن سبا دیو پیجنی سبا من الكذاب وصود دروغ جن الاشر وصود متکبر انا مرسل الناقه من لګون کی او خلرا فتنه لهم دلیل امتحان د پاره فرتقبهم انتظار وتک واستبر وتصبر وکا ونبئهم خبر کذیلرا ان الماء قسمه بينهم چې دا وګ تقسیم دی په مېس کې کل شرب هر یو نمبر دو مختصر دی تب حاضری کیږي جدا جدا پنا دو صاحبهم دی आवाज د خپل ملګری ته مشرتا خدار بن صالح تا پتاعوا راوینی ولا فعقرا او غیر وجلا پتاعوا راوینی ولا فعقرا قتل کړلا پتاعوا یا پتاعات و پتوری وهلا فعقروا وجلا فكيف كان عذابي ونذر سنبو زما عذاب زما يرول انا ارسلنا عليهم صيحه واحده یقینا راولګل پدی باندې چغیا فكانوا پسوار وګرځیدل که حشیم المقتذر پشان د شپول جوړون کی حشیم مات لرغو ته وي حشیم مقتذر شپول جوړون کی شپول چې کله سړی جوړی کنه دا غنی منی تاو دا کله چې
دا غنم منم سړی وکړي بیا چې کله ریږي نو دا شپول ایسته ختم شوی هغه نه مګي پته نه لګي بیا د خپې په سړی راځي شي ولقد يسرنا القرآن يقينا القرآن آسان کړی دی ذکر د پاره د نصیحت فهل من مدکر نه سوچته نصیحت قبلونکي سلورم مثال کذبت قوم لوط تکذیب کړو قوم د لوط علیہ السلام بالنذر د پیغمبران ان ارسلنا عليهم حاصبا موږ را لګلې په دی باندې باران د کانو الا آل لوط مگر موږ نو را لګلې باران د لوط علیہ السلام په لوريانو باندې نجینا موږ خلاص کړو هغه رب سار د سار پټیم کې نعمت من عندنا دول د خپل احسان نه كذلك نجزي دغسمن بدل ورکونا غچاته شکر چې دا شکر واسي ولقد انذرهم يقين لوط عليه السلام يروي دل ربط شتنا زمون د عذاب نه پتمارو دي شکمنه وګڼلې بن نذر يرو پتمارو دي شکمنه وګڼلې بن نذر يرول او یا پتمارو دي شک کو بن نذر په پیغمبرانو کې شک کو یا نذر نه مراد يرول کې پتمارو دی شکمن وګڼل بن نظر پیغمبران یعنی شکمن وګڼل يرول ولقد راودوه یقین دی مطالبه کړو د دی لوط علیہ السلام نه انځي بیرغت میں منو مبارک فتمسنا اعینهم من دا بستر ګړندې کړې په ګورو سړیا دا بما دا نظر زما يرول ولقد سبحهم یقین دی تسوا وقت را بکرتن وختي ولقد سبحهم بكرة مفعول مطلق ده سبح ده فاعل من غير لم لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر یقینا من قرآن آسان کړی دی عایشته نصیحت دبارا سوچته نصیحت اواستون کې پنځم مثال لقد جاء آل فرعون النذر یقینا راغلی او آل فرعون ته النذر پیغمبران يرون کی موسی هارون راغلی ورته یقینا راغلی او آل فرعون ته پیغمبران کذبوا بیااتنا او تکذیب وکړم د ایتونو کله هدا ټول په اخذناهم من والاخذ عزیز مقتدر بشان نیول د زور ور ذات او قدرت والا ذات او کفارکم ای کفار تاسو ای مکی والا خیر طاقت ور دی من اولایکم د زړونا دې مخکینو دا طاقت ور دی یا غور دي ته ام لکم براءه یاشته تاسو لپاره براءت د عذابنا په زور په کتابونو کې یا ویل شو چې تاسو عذاب نه ملوي ام یقولون اذا خلقوا یا داخل کوئی نحن من جميع يلقي منتصر من ذيب المدد كولش سيهزم الجمع زرد دي جماعت بشکست ملاو شي وي ولون راوړ دغور شاګانه بل الساعه بلکې قیامت موعدهم وقت مقرر دی ده توعد ربي دا وساعه قیامت ادها ډېر هیبتناک ده او امر ډېر تاریخ ده دا آیت د امام ابو حنیفه په ټول شپه جوړېږي من يصحبونا رخکلی کی و پناری اور کی علا وجوہیم پڑمخی ذوقو سکی مس سقر خون د سقر مس سقر خون د سقر سکر د سقر انا کل شیئن بشکا منگا هر یو شیء خلقناو پیدا کرده بقدر فیان دا زبانی وما امرنا نده امر زمانگا اللہ مگر واحد تنیو دے من حکم یو دے من امر یوی کن کلمی کلمهم بالبصر بشان درب دسترگی ولقد اهلكنا اشياءكم یقینا منغ هلاک کړی اشیاءکم تاسو ملګری په حال می مدکر سوچته نسب قبلون کې وکل شیء هر یو شی فعلو کې دی کړی دی زبور لیکل شوی دی پس هی پو کې وکل صغیر هر یو ورکوټ عمل وکبیر غټ عمل مستتر لیکل شوی دی ان المتقین بشک متقیان با فی جنات فباغون کې وی و نهر په نهرونو کې وی دی آیت پبارک رضی ابن تیمیہ رحمہ اللہ چو بات کی دو ویچ قرآن اللہ راکی صورت قمر تلاوت کو دا آیتو نہیں ہوئے چن المتقین فی جنات و نهر بیشک متقیان و پا جنتونو کی وی پا نهرونو کی بوی پی مقعد صدقین پا خیستا مجلس کی بناستی مجلس خیستا کی وی عند ملیک اند باچا پا باقی مقتدر چو قدرت والا باچا دے او دے نفس ساوقت لبیا جی بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان پارن کی جندو دا پارن کی اگر ثبوت ما هو نو او ثبوت دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به څه کارو چې قربانی به وکړه قربانی بلا زما د پاره شو زما د امت د پاره ژوندو د مړو د پاره ځوان شو
ژوندي ته سړی ثواب رسولی شي مړي ته رسولی شي. د امام بونیفه په مسلک کې پاتې شو. امام شافعي خاص نه دی قایل. بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن. سورة الرحمن مکی سورت دے 55 پا قرآن کی دے 97 پا نزول کی دے 55 قرآن کی 97 پا نزول کی دے سورة الرعد بعد نازل دے. رعد نفس رعد بارک اختلاف تاستا یاد دے گا نا مکی مدنی تو کی اختلاف دے دا مکی دے کہ مدنی دے نزول ترتیب دا مدنی دے او چه دغته ګوري دي مزامین دعا د مکی سورته نبی والحق انها مکی الوسی ویلو. رب د مکی سورته صدا ده چې په تیر سورته کې تخویف او بشارت اجمالی وو او په دې کې تفصیلی دي او به دې باندې تخاویف الحمدلله تخویف پیژنې کنه يرول او بل بشارت زیر ورکول نه اجمالی په دې کې اوس تفصیل له او د دې سورته کو موضوع ده. موضوع هم د ذکر د انعامات او موضوع ده. سورۃ الرحمن د سورۃ چې رسول الله کله د طائف نو واپس راتلو او پیریان سره په لار کې ملاقات شو. نبی علیہ السلام د ساری مسکو زید بن حارثه و سره نو کله چې نبی علیہ السلام تلاوت کو دا زمو یو فبی ای اعلی ربکما تکذبان پیریان आवाज وکړو. پیریانو کې ډېر ښه پیریان شته نیکان صالحان. لا بشيء من نعمك ربنا فلك الحمد لا بشيء من نعمك ربنا فلك الحمد. الله مستاد یو نعمت نه شکر نکو. لا بشيء من نعمك دا یو شم ستا په نعمتونو کې نو کذبو من تکذیب نکو. لا نکذب بشيء من نعمك فلك الحمد. الله ستاسو پر شکر دی. نو نبی علیہ السلام چې کله انسانان ته وایي په بلا کې نازل شوی نو وی ویل ورته ویل تاسو نو پیریان خو کله چې ما وی ته قرآن وی پکانو احسن مردود منکم تاسو نه مال خپل جواب راکړه بس خاموش ناسي او جواب نه راکړه. لہذا کله چې آیت ویل شي چې په بی ای اعلی ربکما تکذبان الرحمن هو الرحمن دغه الله دی. الرحمن خبر دی. علم القرآن دی الله قرآن خود له خپل نبی ته د جبرئیل په واسطه باندې خپل مخلوق دا د پیغمبر په واسطه باندې خلق الانسان الله ټول انسانان پیدا کړی دی. علمه البیان خود له ورته خبر وشل یا د الانسان ورته آدم علی السلام دی. الله انسان پیدا کو علمه البیان وی خود دتا د خبر وشل بیان د خبر وشل علمه البیان صرف بیان صرف او صرف سو کولی شي انسان کولی شي په ذهن کې چې سره زین هغه ویل شي بل مخلوق داسې نشي کولای. حرکات او سکنات او معلومات کی کو د بیان او د نطق چل صرف نشي کولای بل میسج چاته نشي کولای. خدا د الله رحم کرم چې چاته د چل وخی چې هغه بیان کولای شي. الشمس والقمر نور وسپوږمۍ بحسبان. بحسبان زمانہ دا یجریان بحسبان یجریان به حساب در روان دي په حساب باندې. والشمس والقمر نور وسپوږمۍ بحسبان دا په حساب باندې روان دي. په حساب به حساب بحسبان معنا به حساب او یدا معنا دا بحسبان لله حساب د حساب کتاب د باره دي. په نور وسپوږمۍ خلک حساب کتاب دي. والنجم واړه بوټي او شجر وغټ بوټي سجدان سجده لګي الله تا. نجم ستورو ته وایي او نجم بنیادی تر باندې ویل کی النبات الصغار تابعدار دي. والسماء منصوب بالازمار على شريطه التفسير. د بحسبان لفظ راغی امام اخفش ویلي د حسبان جمع د حساب ده. حساب جمع د حسبان فعلان وزن جمع د بار راځي غره فعلان لیکن صحیح خبردار چې دا مصدر ده به حساب. والسماء اسمان رفعها الله چت کړه دی وضع الميزان او خود د الله تعالی یهته مراد میزان القیامت ته. او دوی نمبر د میزان مراد قرآن دی. الله تعالی خو د قرآن خو د عمل په دې تل لیکيږي بس قرآن مطابق نو ټیک دی چې مخالف ټیک نه دی. الله تطغوا فی الميزان الله وسر کشم کوئی په دې میزان کې په دې میزان کې تاسو سره کشم کوي. قرآن صحیح بیان کې ځان به وایي کوي. واقیم الوزن یا خدا قیم الوزن مراد برابر وای تاسو تلا وزن مراد میزان دی.
د وزن مراد میزان حقیقي او یا د دې مراد څه دی موزون یا قیمو برابر ورکوي خلق الوزن موزون شي تللی شي پورا ورکوي او یا د دې مراد میزان عقلی دی مطلب عدل کوي بالقسط په انصاف باندې ولا تكسروا الميزان مکوي تاسو المیزان الموزون تللی شي والارض وضعها او زمک الله غړولې د للانام د مخلوقات لپاره فيها فاكهه بدی کې میوه دی والنخل کجور دی بګي ذات الاکمام کوسړ والا ذات الاکمام کوسړ والا ذات اوعيه او د دې معنی دام دا ذات الاکمام ذات الاکمام معنا اکمام ذات الاکمام خایس والا خیسته ذات الاکمام خاوندان دا خاوندان د حسن دی ذات الاکمام ذات الحسن ذات الاکمام دغه معنی موږ اسانه کو پښتو کې ونخلو کجوري ذات الاکمام کوسړو والا دی والحب او دانی ذل عصفی بوس والا دی دانو کی بوس کی کنه والریحان او ریحان ویل کیږي کشمالو ته هم ګلونه تا والریحان ګلونه دي د ټول پس په دې ځمکه کې فيها فاكهه فيها نخل فيها حب ذو العصف فيها ريحان دې معنا شو والريحان ګلونه دي په دې کې فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي نو پس کم یو آلاء د نعمتونو پس کم یو د نعمتونو ربکما استاسو درب تکذبان تاسو تکذیب کوئ دا نعمت آلاء ده جمع یا د الیون دا یا د الیون دا الیون نعمت دا وي خلق الانسان الله انسان پیدا کړ نار د خالص لمبه د اورنا مارج خالص لمبا نار ور د اور د خالص لمبه نه پیدا کړی فبأي آلاء ربکما تکذبان پس کم یو نعمت او در پس کم یو د نعمتونو ربکما استاسو دوم درب تکذبان تزیب کوئی تاسو لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد رب المشرقین و رب المغربین رب دو مشرق دے رب دو مغرب دے صحبات کرغل رب المشارق جمع راغل دلتا تسنیه راغل دا تسنیه بے اعتبار سیب و شتا دول دی میزان زان مشرق و نزان مغرب دے فبأي آلاء ربكما تكذبان نو پس کم یو نعمت د نعمتونو درپستا سو تکذبان تکذیب کوي تاسو مرج البحرین ګډوډ الله روان کړي د دریابونه یلتقیان یو ځای چلیږي روان دي خوږی بو ترخیو بینهما برزخ داغي د روان په مېس کې پرده ده لا یبغیان د یو بل سره ګډوډ نمبر د دې مطلب دا ده دویم نمبر چې یو د دې ځمکې لاندې د وګړي پس په خاور ده او یو د سمندر دا ودی بینهما برزخ دا مطلب چې بلې مېس کې برزخ د ځمکې ده فبأي آلاء ربكما تكذبان نو پس کم یو د نعمتونو تاسو درب تکذبان تکذیب کوي تاسو یخرج راوزی منهما د دواننا اللؤلؤ غټ ملغلره والمرجان نری ملغلره فبأي آلاء ربكما تكذبان د اختلاف د معنیونه چې نر او ماده دی وسره ملاوي نو دا غي نبي دا ملغلره جوړي فبأي آلاء نو پس کم یو د نعمتونو ربكما استاسو درب تکذبان تکذیب کوي تاسو یو نعمت استاسو درب د دوانو تکذیب کوي تاسو داغي کل من علیها هر هغه شی چې د زمکه د فان پناه کېدونکی دی و یبقى او باقی به وجه ربک مخ دربستا ذل جلال شان والا دی والاکرام عزت والا دی فبأي آلاء ربكما تكذبان نو پس کم یو د نعمتونو دربستا سو تکذیب کوي تاسو دواړه پیریان انسانانو یسألوه محتاج دی الله تعالی فبأي آلاء ربكما تكذبان دے کل یمنو پی شأن مانا مولانا مرحوم کرنگا ہر آن نئی شان در عجیب دا ادب نڈک ترجمان ہر آن نئی شان ہر وقت نوے شان دے اللہ تعالی فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم مطلب دا دے چې سنفرغ لكم مطلب دا چې د حساب بدل څه په قیامت کې کوما سنفرغ لكم فبأي آلاء ربكما تكذبان یا معشر الجن جماعت پیریان والانس جماعت انسانانو
ان استطاعتم کستاسو طاقت وی ان تنفذوا چې تاسو وځئ من اقطار السماوات د طرفونو د اسمانونو نه او الارض د ځمکې د طرفونو نه، یعنی کتا سوچ په اسمان کې دوه یو کنه ځان دې مړ کو مطلب بیا دې حاول بیلو دې سي حاول بیل کنه الله سره او الله رحم رواني او دوغاني و فبأي آلاء خجفا فذو زيتاس امر د تعجیز دې فن فذو زي کنه لا تنقذون نشي وتل الا بسلطان مگر په زور باندې او زور د سنشت الله مقابله کی. فبأي آلاء ربكما تكذبان نو پس کم یو د نعمتونو نه درف تاسو دوانو تاسو تکذیب کوي انسانانو پیریانو. یرسل علیکما را لګلې کی و پتا سو دوانو باندې شواز شنه لمبه فکانت نشیدا وردتن تکسر کدهان پشان د سری سرمای ورده بولته وي دهان الادیم الاحمر یا کدهان پشان د ګرم تیلو جمع د دهن د تیلو پشان تک خلوی دا تیل تک سر کوي سر او دا اسمان بدغه شان تکسر د عذاب دراتلو ټیم وي. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ بداور انسان د بل پیر د پوس نه کیږي بلکې د نه بل پوس کیږي. ان لا يسأل الانس والجن عن ذنبه د دغه ګناه ته پوس د انسان پیر نه کیږي. دې بل معنا ده چې تپوس به د دغه ګناه نه کیږي د دې انسان د ګناه په دوانو تکذیب کوي داغي تاسو انسانانو او پیرانو. يعرف المجرمون بجندل کی مجرمان بسیماو بخپلو نخو باندې نخو بجندل کی نخی بسی طور نخو نبی پایو خضورانی وکی ومن نواسی د سندون والاقدام دخپونا اللہ سخپونا دسرقپونا. فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم دا جهنم دے التي هوا يكذب بها المجرمون چی تکذیب بکو دا دی مجرمانو یطوفون بینها زرازی بدوی بینها دا دی ور پمینس کی و بینها میم دا گرمو پمینس کی آن انچی شیدلی وبدی دا ور دو بو پدی مینس کی داخل گرزی را گرزی. فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان او دا چا دا پارا خاف مقام ربه چوئے دو پر رب تلو درے دونا جنتان ډیر باغونه دی ورلا تسنیه د تکرار د پاره ده ډیر زیات دی ورلا دونه ډیر او یا حقیقتا تسنیه ده چې جنتان دو باغونه دي دو باغونه څنګه دي د دې دو باغونه ځان ساده چې دا تسنیه تکرار د پاره ده او د یو انسان د پاره بدا جنتونه د بل د پاره هغه مطلب دا دی په جنتونو کې فرق شته چې جنت اعلی دی چې متوسط درجات نه دي. څوک چې د دې خبر نه ویلې دوی چې زبر الله تسنه دا طالبان ما خو جنمال راغلي زمانه قران وایي دا ورن بدملو نه زمان مور پلان چې زمان پسترګو کې دا ډېر وی مقام دا ورن بدملو زمان د مور باندې سپیر ښکارې دا پلان باندې سپیر ښکارې دا ورن بدملو دا څه ورته ښکارې کیږي بیا الله دې په ټول باندې پر دې راوچ نو څوک چې دې خبرې نه ویلې چې الله ته وسم ودرېږه د دې لپاره پر دې راوچي الله واستغ په ایمانه پر دې راوچي. فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا افنان دا باغنا سانگو والدی ذواتا افنان سانگو والدی. فبأي آلاء ربكما تكذبان یو صفت دا دے سانگو والدی افنان جمع دا فن دا یا فن نعمت توی نعمتون والا جنتون دی فیه ما پدے کی عین نیشی رتب و یاویس یا زوجان دیر قسم نبئی غور دارا چه تسنین تکرار و کسرت دا پارا دا من دا غمانا بکو. فبأي آلاء ربكما تكذبان متکئین آرام بکی علا پورشن ببستروبانے بطوائن منگ دے تستنو موئی بطائن تا کم چیز انسان تا برستن سڑے پزان کی گنا کم چی انسان دنیز دیا گئے سوئی استر بطوائنها چی استر دا غیبا من استبرقین دا پیڑو رخموی نو بطائن با دا پیڑو رخمی او ظاهر به د سندوسی د نورو رقم ځکه چې د خلک د لاندې طرف چې دی کنه د لاندې طرف د خلک ګرم جوړوي. فیهما من کل فاکهة زوجان متکئین علی فرش حرام بکوي په بسترو باندې په بسترو کې علی فرش په بسترو باندې بطوائنها چې د هغې استرې با من استبرقین د پیړو رقم وي
وجنى الجنتين میوه د دوانو باغونو یا میوه د ټولو باغونو با دان نږدې وي میوه راټولول وجنى الجنتين شکول د میوه یا میوه راټولول د دغه باغونو باندې نږدې وي میوه د سره پاسان راټولول شي جنا شکول ته ویل کېږي ان فی بستاننا نارا جنا من جنا فی آلاء ربکما تکذبان فیهن ورته توسط جمع ضمیر راغی هم کتل ورته فیهن نو هن په جمع مؤنث غایب ضمیر دی معلومه دا شو چې تسهیل تکرار د پاره او د کثرت د پاره فیهن په دې باغونو کې یا فیهن په دې بسترو کې وا په دې بسترو کې بس یوازې په کې سره نه قاصرات الطرف د سیهور به پکې چې خطه وساتون کې خپل نظرونه نیغ پرزو لم یتمثهن لاس باندې لګولې د دوی سره انسان تمثت او تمث وي هغه ویني ته ویل کېږي چې کله زنانا واده وکي او په اول ځل داغه د بدن نه وینه وزي دغه ته تمث وي لم یتمثهن وینه باندې بيولي د دې خزونه انسان قبل مخرج ولا جان نه پیری څنګه مطلب د دې سره چې یاقوت او مرجان یاقوت قیمتي ملغلره ده او د دې رنگ سوري مرجان د نری ملغلره ته وجد سپینی او صفاوي نو الیاقوت والمرجان سری سپینی خزیوي خلک وي سره سپینوي یاقوت او مرجان وي فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هل جزاء الإحسان نوي بدل هل جزاء الإحسان إن بدل الإحسان إلا الإحسان مگر إحسان دے احسان بدل إحسان اس مطلب د توحید د عقیدې بدل جنت ہے هل جزاء الإحسان نه بدل الإحسان إلا الإحسان مگر إحسان دا د توحید کار چکے جنت پر الله درکې الله فبأي آلاء ربكما تكذبان نو کم یو د نعمتونو درب تاسو دوانو تکذیب کوي داغي انسانان دم تسنیه تکرار ده نورم دي وزدانو فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان دون په معنا د کم باندې کنه د جنتونو دغه لکم دي مطلب هغه د سابقون الاولون دي دا د اصحاب اليمین دغه جنتونو د اوچتو خلق دي او دا چې لکه سي نیکان دي او جهنميان نه دي عقیده برابر دي اعمال کړی دي او دا هغه اولنو نمبر مسلمانان ته نه رسیږي هغه جنتونو ډیر اوچتو دغه نه لګلان دي مدهامتان تکشنبی مدهامتان د دې مدهامتان دې ته ویل کېږي کنه چې د تک شینوالي د لاسه په کې تورواله ښکارا کېږي دغه ته مدهامتان وایي د قران د ټول ورکوټ آیت دا نه مدهامتان یو آیت شیو زوات افنان خاخون ډیر دي دلته وي تک تور دي نو خاخون والا غوړ دې نه دویم فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما دوانو باغونو کې عینانه دو چینی دی یا ډېری چینی دی نزواقتان فواره وون کې نو الترغلو تجریان بده کې فواره نزواقتان نو هغه تجریان غوړه دي کنه چې هغه ډېری ویږي وا فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما دوانو کې پاکه او میوي وي ونخل او کجورو وي ورمان او نار وي فيهن پدې باغونو کې وا خیرات غره خزوي په اعتبار د اخلاق باندې احسان خسته به په اعتبار د مخونو باندې اخلاق به مخې او احسان خسته به وي دا مخ کې مبارک راغلی وسو قاصرات الطرف لم يتمثهن انس قبل ولا جان هغه خزه غره چې هغه چاته نه ګوري بالکل چاته نه ګوري صابر ده او دا صرف غره ده او خسته ده نو د غره او د خسته نه قاصرات الطرف غره دې هغه چاته کتلې دي هغه خزه ټول غره خزه سودا په خزو کې د ټول غره خزه چې چاته نه ګوري بس غره خزه په خزو کې دا چاته نه ګوري غره مور غره خور غره لور په نو شروط نه ګوري بس دا چې زما په قسمت کې په دنیا کې فعل وجمع د حورا خسته خزه دوي جنت کې لسی هوري نشته چې عمل نور پیدا کی دا خپل خزه بل الله ولا خسته کی وي یعنی مطلب وای دا عجیب خبره ده چې په دې قران کې خودل ته کې درې قسمه ذکر شوی دي لاندې راځي حور مقصورات فی الخيام درې قسمه شوی نو په دنیا کې خلک یو خزه د درې قسمه شوی ایوه نه بدري جوړ شي نه قسمه به کړه یو قسم حور داري
فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. دیوی ملغلر خیمه چې کومه ده دیوی ملغلر خیمه چې د ملغلر خیمه به په دې کې دنه بوسیږي حور مقصورات بالخيام ده نور شوي یو جنتی دی والله قسمه قسم حور ورکی. فبأي آلاء ربكما تكذبان حور وي مقصورات رابند بي في الخيام بخيمود ملغلرو کی. فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يتمثهن انس لاس پانی لګول د دې خزو سره وینه بنئ بولې د دې خزو نه جما بنئ کړې د خزو سره انسان قبله مخ ولا جانو نو یو پیری نو د لم يتمث دنیا خزي شوی ځکه چې دی غوړه دی په اعتبار د عمل باندې دی عمل کړی دی مونږ یې کړی روزه نیول خاون خدمت یې کړی الله عبادت یې کړی او دا نور چې په دې سره دا نه دی ویلي چې لم يتمثهن انس قبلهم ولا جان او د نور دود سره لم يتمثهن انس قبلهم ولا جان ویل دی دا الله تعالی په فضل پیدا کیږي نو دوه اسمه هوري ها دې مطلب دی او د دې خیمه مقصد نام دی چې خلک په چکر باندې کله ځي نو بلاره به خیمه مې لګي ځان الله نو په کوم ځای کې چې خادمان به موجود دي جنت داسې ځای الله دې موږ ټول جنت راکړي. فبأي آلاء ربكما تكذبان متقين زکشین نمونه در پر د جنتی دی وای جنتی الوا او جنتی مرمورا شنه زلوی په ویل جنتی زلوی وي دغه مقصد نه دی اصل کې شینواله بری معنا باندې چې عربو کې شینواله ډیر کم دی شین رنگ دا وړ پک نو قرآن په خلکو په معاشره کې دا وی په جبر نازل شوی دی کنه وعبقرین عبقری څه ته وایي قالینون باندې مډړه والی وی حسانن خيستا فبأي آلاء ربكما تكذبان پس پکم یو نعمت د نعمتونو در